سورہ احقاف آیت نمبر 26 دریم رکو شپږشتمه سپارہ آیت نمبر 26 صفحہ نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم سورة الاحقاف آیت نمبر 26 دریم رکو شپږشتمه سپارہ صفحہ نمبر 12 کتا سلیات شي پدې ما قبل آیتونو کې الله رب العزت د قوم عاد ذکر کړی وو قوم عاد چې قوم عاد چې کوم دی د مکی مکرمه د کافرانو په لحاظ سره د طاقت کې سیوا وو او دغه شانتي مال او دولت په لحاظ سره هم سیوا وو او دریم دا قوم عاد چې په کومه علاقه باندې تیر شوی د هغې چې کوم دی ځمکې هم د مکی مکرمه په نسبت سرسبز وي قوم عاد الله تعالی ذکر کړو او د دې قوم عاد په ذریعہ باندې الله تعالی د مکی مکرمه کافرن پيول غواړي چې قوم عاد تاسو نه پدري حیثیتونو کې چې کم دي ډیر زیات سیوا وو نمبر 1 چې کم دي د طاقت په لحاظ سره اور دویم چې کم دي دا چې د دې د ازمکه چې کم دي دا سرسبز او شاداب وي او دریم دا چې کورونه مال کورونه چې کم دی بالکل پاخو غره کې به کور جوړولو نو چې کله الله رب العزت هغه ته دا نعمتونه ورکل نو پکار دا چې د دې نعمتونو په مقابله کې دی د الله تعالی عبادت کړو د قوم عاد د الله تعالی توحید لارې اختیار کړي وا او د پیغمبر د رسالت اقرار یې کړو توحید او د رسالت اقرار یې کړو خودی دا شیزونه اونکل او ظاهری چې کم اسباب وګونو باندې به اوریدل کول او حق به چې کم دی نه بیانولو او دغه شان دي پستر ګو باندې به قتل کول خدا حق نه به سترګې پټولې او دریم چې کم دی الله وتعالى ور کړو په ځړم باندې چې کم دی سړی غور کوي فکر کوي او بیا به هم چې کم دی په دې ځړم باندې غور او فکر نه کولو نو الله فرمای چې زمونږ د عذابونو پسې بدی سکولې مسخره به کولې چې عذاب به کله راځي او دا اصل خبرې دي او چې کله دی باندې عذاب راغلو مته ستویلو دی باندې داسې عذاب راغلو چې اوریځ راغللې اوریځ د دې زیات خوشاله شولې اوس په باران کېږي او بیا په دې باران سره داسې وسیله روان شوله چې دا قومیات چې کم دي دود وسړي بچ کم دي هوا داس اوچتول په خپل میانس کې بچ کم دي لګیدل بیا برا پری وتر ټاکر سره بچ کم دي مړ کېدل نو الله فرمایي چې کم خلکو زمونږه آیاتونو پسې زمونږه نخو پسې خنداګانی کړی دي نو الله تعالی په دې دنیا کې هم څه کړی دی هغه عذاب کې مبتلا شوی الله هلاک کړی نو اے د مکی مکرمه کافرانو مشرکانو تاسو سره چې کم دي طاقت نشته دی داغي پشان تاسو سره چې کم دی د حقیقت مال او دولت نشته دی او دریم دا تاسو د مکی مکرمه چې دا کومه علاقه ده او کمی زمکی دا د حقیقت سرسبز او شاداب ابن دي تاسو بیا ولې غرور کوي تاسو بیا ولې تکبر کوي چې څنګه الله تعالی هغه هلاک کړی دي نو الله فرمایي چې اندق شان د تاسو به هم په دنیا کې د شانته انجام بوي نو په دې آیت کې چې کوم دی الله تعالی مشرکان کوي او د قوم عاد په ذریعہ باندې ولقد مكنناهم او موږ قدرت ور کړو دیتا د قوم عاد
فيما په هغه خبرو کې امکناکم فيه چې مونږه قدرت نه درکړی تاسو ته په هغه کې هغه ته مونږه قدرت ورکړو طاقت وو قوت وو مالدار وو خو هغه قدرتونه لا مونږه تاسو ته نه درکړي وجعلنا لهم او ورکړي مونږه د قوميات سمعا غوغنا وابصارا اوسترګي وافئده اوزرنا فما اغنى عنهم پس نخو پکار للدوی سمعهم وغنا ددوی ولا ابصارهم او نسترګي ددوی ولا افئدتهم او نظرون ددوی من شيء حسهم اذ كانوا يجحدون بآيات الله هر کله چې دوی انکار کولو د الله تعالی د آیاتونو وحاق بهم ما اورون ولدوی لره غسا كانوا به يستهزئون چې هغه پوری بدی ټوکی کولې عذابونو بس ټوکی کولې نو الله پاک چې کوم د عذابونو کې دی رونیول ولقد اهلكنا وبشك هلاك المونغا ما حولكو چې چا پیر دستاسو من القرى دکلی وصرفنا الآیات او اړول مونږه نخي لعلهم د پاره دي چې دوی يرجعون واپس راو ګرځي فلولا پسول نصرهم الذين مدد انکړو دوی ته الذين هغه کسانو چې اتخذوا من دون الله چې نیولې و دي سوا د الله تعالی نه قربانا د قرب حاصلو د پاره آلهة معبودان بل ضلوا عنهم بلکې هغه اورکش الذين وذلك او داو افكهم دروغ د دوی دروغ وما كانوا يفترون او سبا چې دوی دروغ جوړول واخر الدعوانا الحمد لله